السلام علیکم قدرمنو کتونکو، زه احمد حسین تاسو ګورئ بازي نیوز. لکه څنګه چې تاسو له موږ د سیلابي ریلیانو د سیلابي هغه ریپورټس راوړو، په هغې کې چې کوم دی یو داسې دغه چې هغه متاثره شوی د سیلاب د وجې نه دغه کوم دغه چې تاسو په سکرین باندې وکتل په کومه طریقه چې دا پیټۍ روانې دي، د دغه فارم چې څومره پیټۍ وې په هغې کې تقریبا په څومره تعداد سره هغې کې پیټۍ نقصان وشو او څومره نقصانات شوي. زما سره د هغې دلته کې اونرز دي هغه ولاړ دي، هغې سره به خبرې اترې کوو چې دوی په هغې حوالې سره څه وایي. راځئ زموږ سره. السلام علیکم. دا راته ووایه چې څنګه تاسو خبر شو چې یاره اوبه راغلي دي او مچۍ ټولې لاړې؟ موږ خو داسې په دغه طرف باندې روان وو، موږ وایي د سیند تماشه کوو. ټیک. چې وایي وکتو د دو په دې لاره باندې صحیح موږ په دې مچو باندې اوبه راغلې وې، داسې تقریبا 400 پیټۍ وې. ټیک. که نه او هغه جو بیا سره مطلب دا د ملګرو دغه وکړو، څه یې راکښتې کړې او څه یې رانه ونیول. دا راته ووایه چې د پیټۍ چې کومه ده ما وکتل هغې کې څه پریمونه دي، هغه کوم چې تاسو رانیولي دي هغه ټولې څښا پسخا دي، په هغې کې خټې نښتې دي. د دغه مچو څه وشول؟ دغه بس ختمې شوې، یا بچي څښا شو، دننه پکې بچي څښا شو او نورې لاړې غونډې ختمې شوې. د دې یوې پیټۍ تقریبا څونه قیمت راځي او تقریبا څونه نقصان ستاسو دا وخت شوی دی؟ د دې خو داسې یې که نه چې اوس لکه جمع نو د دې قیمت ارزاني که نه، او دا اوس د بیرې سیزن دی نو داسې د 100,000 روپو پورې قیمت یې د پیټۍ. ښه، څه مطالبات لرئ د حکومت نه، د اعلی چارواکو نه؟ موږ خو حکومت نه دا مطالبات لرو چې زموږ سره امداد وکړي او ډېر تاوان شوی. بالکل تاسو خبرې واورئ، د پیټو حالات تاسو ولیدل. دا زموږ سره اونر موجود دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. دا راته ووایه چې پیټۍ ویوړې څنګه تاسو اطلاع راله، څنګه خبر شوئ؟ اطلاع خو موږ ته راله، زه په نیمګولۍ کې وم او ما ته سردار علي هغه ما ته ټلیفون وکړو، خو چونکې بیا پول بند و نو زه ورته راونه رسېدم او مطلب دا چې لکه دلته کې متعلقه کوم کسان وو هغو ته دوی ټلیفونونه وکړو، د ایوب برج چې دی دا بند و نو موږ نشو راتلی او دی بیا مطلب دا چې څه پیټۍ میټۍ پکې ونیوې او څه ته مطلب دا چې لکه اوبه وویوړې. دا راته ووایه چې تقریبا څونه نقصان شوی دی ستاسو د مهال؟ تقریبا دا 400 پیټۍ وې، په دې کې مطلب دا دی چې لکه یو نیم سل پیټۍ چې دی هغه به بچي خو هغه هم په خط ملیکه دي او تقریبا مطلب دا د بیرې سیزن و بالکل مطلب دا چې ان قریب یو 10 ورځې کې دا به مړې، خو هغه د سیلابي ریلې نو یقینا د بیرې ګبین چې دی هغه په ټولو ګبین کې ټول نه ګران ویلی کېږي، نو څونه نقصان تقریبا اندازتاً ستاسو به شوی؟ یاره تقریبا 40-50 لاک روپۍ چې دی دا به مطلب دی لکه نقصان شوی دی. ها، نو دا وخت په سکرین باندې چې کوم دی اعلی چارواک ته ګوري، حکمرانان ته ګوري، څه میسج هغې ته ورکوي چې حکمرانان ته زموږ دا عرض دی چې چونکې زموږ ډېر لوی نقصان شوی دی او دا زموږ کاروبار او مطلب دی چې زموږ سره بلکې یوازې زه نه زموږ سره نور هم ډېر ملګري دي په باغډیرۍ کې، په ګبرال کې، او د هغو هم مچۍ مطلب دی چې ټوټلي لکه وړي دي. نو د مچو والا سره دی مطلب دی چې حکومت ته زموږ د عرض دی چې د مچو والا د سره خصوصي مطلب دی لکه امداد وکړي او چې دی په دې خپل کاروبار باندې بیا مطلب دی چې لکه
دغه وکړي دا خپلو بچو له رزق وګټي. ډېره مننه جی. بالکل تاسو کتلی شئ دغه حالات تاسو وکتل. حکومت چې دی یو بل ته کوششونه کوي چې یاره خلک ځان روزګار شروع کړي او د روزګار په تکل کې چې دی خلک لګیا دی لیونی ګرځي. که دغه شان تاسو کتلی شئ یو څو ملګري چې دي هغه ولګېدل او پیسې چې کوم دی هغه انویسټمنټ وکړو په هغې کې دي ځان یو بزنس سټارټ کړو. یقینا د هغې د بچو یو سرمایه وه چې هغه نن تاسو ګورئ چې هغه د اوبو نظر شوه. باقي چې کوم پیټۍ په ځمکه دي ریکور کړي دي هغه بالکل په نش برابر دي. نو دنیا نقصان نه شوي. که تاسو زموږ په سکرین ګورئ کمې مچۍ چې دي هغه ډیمیج شوي دي. هغه مختلف امراض چې کوم دی هغه ووالې دغه شان بیا هغه د خټو د لاسه چې کوم دی د خوراک د نه میلاوېدو د وجې نه چې کوم دی هغه دلته مړې پرتې دي. یقینا په یوې پیټۍ څونه خرچه راځي څونه تاوانونه کېږي هغه تاسو کتلی شئ. په دې تیز حالت کې یقینا ټوله دنیا چې کوم ده هغه د پاکستان دغه چې کوم دی متاثرینو مدد کوي. نو یقینا که په دې کې دغه د مچو چې څومره کاروبار څومره بزنس کوي دغه خلکو هم لږ مدد وکړی شي یقینا دا به د هغې د سره مرسته یې ولې چې دغه هم یو کاروبار کوي یو بزنس کوي خپلو بچو له حلال رزق ګټي. موږ له پکاره چې یاره موږ داسې ښې زما خلک چې کوم دی هغه هم سپورټ کړو. نننی پروګرام تاسو وکړو ته یقینا ډېر افسوسناک په پوره سوات باندې چې کوم افسوسناک واقعه قدرتي آفات راغلي په هغې کې چې کوم دی یو داسې کاروبار چې هغه یقینا په زموږ پوره ملک ته چې کوم دی ډېر غټ سپورټ ورکوي هغه ډیمیج شوی دی. نو موږ له پکار چې موږ دام سپورټ کړو. ما زه حسین الله کې اجازت دلو الله فرمان.